صاحب تعویذونو کې د علما اختلاف دی، خو دې کې څنګه چې مخکې په تصویر باندې اختلاف و یا په لاؤډ سپیکر باندې اختلاف و، او دا اختلاف مثبت دی، دا څوک یې مني څوک یې نه مني. خپل ځاني زه هغې مکتب فکر سره تعلق لرم چې تعویذ زه منم. خو تعویذونه کې دوه قسمه دي، یو ته د انسان د فلاح دپاره کې، بل ته د انسان د تباهۍ دپاره کې. کوم تعویذ چې ته فلاح دپاره کې هغه روا دی زما د علم مطابق، او چې کوم ته د تباهۍ دپاره کې څنګه چې دا کوډې جادو مادو راځي یا دا نور شي نه، لکه مثال په طور یو تعویذ ته دې لپاره کوي چې یاره ښځه خاوند کې بلتون راشي، دغه چورلټ حرام دی، که هغه میا کوي که ملا یې کوي که خان یې کوي غریب یې کوي که یهودي یې کوي که مسلمان یې کوي کافر یې کوي. دغه حساب سره یو تعویذ ته د ښځې خاوند د جوړ دپاره د هغې کې د مینې محبت دپاره کې، نو دا روا دی، دا عین عبادت دی او د دې فضیلت دی او دې به تا ته ثواب ملویږي. صاحبه د الله تعالی په کلام کې خو ډېر لوی طاقت دی. یو سړی د الله پاک کلام نه تاله څه درکوي یا څه کوي، هغه بالکل په هر حالت کې کولی شي. مثال په طور تعویذ دی هغه کېږي، لکه حضرت علی علیه السلام چې دی هغې دا گفت مبارک و چې بی زه د قرآن شریف نه خپل رک شوی اوغم پیدا کولی شم. نو دې نه دا مطلب شو او د هغوی د دې وینا نه چې یاره قرآن شریف کې هر علم شته او زه به چې دی هر یو کار کولی شم. نو د قرآن نه چې هر کله ته رک شوی اوغ پیدا کولی شي، نو د قرآن نه چې ته یو مسلې حل هم روباسلی شي، د بیماری حل هم روباسلی شي، دغه شانتې چې د یو جنگ شر حل هم ترې روباسلی شي. او همدغه تعویذ دی، همدغه د الله کلام پکې نیکان خلک د سره ځان نه خو پکې څه نه لیکي، نه پکې څه کفري کلمات لیکي. دغه د وجې نه دا روا دی، خو دا ستا علم پورې ده. کوم خلک چې تا ته وایي چې یاره دا روړه او د چیلي خپې روړه او دا قبر کې به کې، نوم یې هغه شی چې کوم شرعي حیثیت نه لري یا حرام وي په شریعت کې یا په اسلام کې حرام وي، هغه کو تعویذ نه چې هغه هر څه کوي، نو هغه اجازت نه حرام دی. لکه مثال په طور تا ته ویلي چې مونځ کوه په پاک ځای باندې، اوس یو سړی لګي کېږي په ډیران باندې مونځ کوي، پوه شوې، په غول میتیازو په ناپاکۍ کې هغه مونځ نه کېږي، او وایي ما وکړو، ټیک ده، هغه خپل سوچ دی. خو شرع او چې قانوني اسلام دلې د اجازت نه ورکوي چې دې د مونځ په داسې طریقو کې د مونځ خپل لوازمي. دغه شان د تعویذ هم چې په صحیح توګه کې هغه بالکل کېږي، هر څه پې کولی شي، خو روا کار ناروا نه، لنډه کې به ورته وایي روا کار ناروا نه. مثال په طور داسې نه چې اوس یو نکاح شوې ښځې هغه ته وایي چې یاره دا مال وکړه، دغه ځای بله یو چې ستا همجوړی برابر وي، لیول کې وي او هغه ته کول غواړي، ډېره ښه ده. یا ستا ښځې تا نه خفه شوي هغې کولو دپاره، خاوند دې خفه شوي هغې کول، نو دا روا دي، خو په اسلامي طریقې باندې. وره کوم تعویذونه کوي د الله د رضا، یو خو هغه دعوه نه کوي، هغه چې تا ته کلم وینوي الله دې خیر کړي یا زما الله به ده وکړي، خپله دعوه نه کوي چې زه دا کوم. نمبر 1. دویمه دا چې هغه چرې دا ډکوسلې مکوسلې یا دا څه ته چې وایي که نه دا تاسو دا څرکې مرکې خبرې وکړې، یا دا چاکو چې دی ګرم کې او په ژبه کې کېږدي یا چاړه کې یا هغه سوري کې یا دا داغونه ماغونه، دا شي نه چې پکې نشته، دا او نه دا هغه کوي. او چې څوک دا کوي نو هغه خو جادوګران دي، هغه خو چې دا څه ته وایي نو سربازان دي، نو هغې خو کار دغه دی ګڼکپان دي، هغوی هم په دې طریقې باندې خلک دباوي. ځکه انساني فطرت دا دی چې ته دکې څومره یره چې څومره چې ته واز وید ګرځې، څومره چې ته غلط ګرځې، نو خلک دې طرف ته یو شغل په طور باندې هغه شیطان او نفس دی هغه طرف ته مایله کېږي، دې دپاره دوی دا کوي. کوم چې صحیح تعویذونه والي هغه دا نخرې نه کوي. او دا علماء دیوبند هم دا تعویذونه کړي، د هغوی کتابونه دي، په هغې کې باقاعده تعویذونه ثابت دي. علماء بریل هم کړي دي، د هغوی کتابونه دي، په هغې کې تعویذونه ثابت دي. بیا چې دغه شانتې تبلیغي جماعت والا د دوی ثابت دي، او دا شانتې اولیاء الله والا ثابت دي. نو دا دوی ټول خپل به خپل کتابونو کې دا تعویذونه ورکړي دي چې کوم روا دي کوم دغه دي. نو علم العادات دی په دې کې داسې مختلف دي دغه دي.